د حلال رزق طلب کوونکی کس مقام. چې کم کس حلال رزق پسې ګرځي، د حلال رزق لټولو کوشش کوي، نو د الله په نسبت باندې د څومره درجه ده. نو دا د مشکات شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب الدنیا حلالا، څوک چې حلال دنیا د دې دپاره طلب کوي استعفافا عن المسألة، چې د سوال نه پرې بچ شي، وسعیا علی اهله، او د خپل اهل و عیال دپاره نفقه پیدا کړي، وتعطفا علی جاره، او د خپلو ګاونډیانو سره مهرباني او احسان وکړي، لقی الله تعالی یوم القیامت، نو دا کسب د الله جل جلاله سره په داسې حالت کې مخامخ کیږي، ووجهه مثل القمر لیلة البدر، چې مخ به یې د 14 شپې د سپوږمۍ په شان روښانه وي. الله. زما محترم مسلمانانو، کم کس چې د حلالو د رزق کوشش کوي، حلال رزق چې کم دی هغه طلب کوي، نو د دې سړي مقام د الله په نسبت باندې دومره اوچت دی چې د قیامت په ورځ باندې به د الله سره ملاقات کوي، نو ملاقات به په داسې حالات کې وي چې مخ به د 14 شپې د سپوږمۍ په شانې روښانه وي، پړقا به کوي.